دو خبر یاد ساته، یو د خوشحالی مناول، خوشی منانا، اور دویم دا اپنی خوشی میں کسی کو شریک کرنا، خپل خوشاله کې څوک شریکول. زمون په معاشره کې د دې مثال د ګلدسته دی. معاشره کې هر قسم خلق اوسېږي، ګلدسته کې هر قسم ګل وي، هر قسم ګل پکې وي. غریبه طبقه پکشتا په معاشره کې، فقرا پکشتا، مساکین پکشتا، یتیمانان پکشتا، مالدار طبقه پکشتا. چې رچا وس د سرسي هغه بزان ته د ژوندۍ اسباب پر مهیا کې خپل بچو ته خو به خوشحالي منو کی. او د څه خلک دی سترګو لیدلې دي قسم په خدای چې پورا کال تیر شي، پورا کال د یو جوړې د اغستو وسینه کیږي، او بده ورځ باندې خلکو د ګورو د مایوسۍ شکار وي. د زلون اوخ کې رواني موت ته نخکاری، موت په خپل خوشحالو کې مصروف وي. د دین اسلام بهترین شعار دا دی چې موت به کم از کم بده ورځو کې د هغه غریب طبقه مدد کوو، په خپل خوشحالو کې به شاملو چې کم د خوشاله چې کم اسباب دي هغه وته مهیا نه دي، هغه ورته مهیا کو، هغه له تسلی ورکو، هغه سره جانی مالی امداد وکړو. هغه کې یتیمانان دي، یتیمانان یتیم هغه طبقه ده چې دا وینا بالغ او پلار ته الله اغستی وي، د دې په سر باندې سهاره موجود نه، چې د په مخ کې د یتیم په مخ کې یو بل ماشوم وي چې زما بابا رالو. د یتیم پزله چې د وخت کې ستېریږي کنه، د دې علم صرف او صرف الله ته دی. ډېر څه حالات دي. بخاری شریف حدیث دی، انا وکافل الیتیم له ولغیره فی الجنه هکذا. نبی علیہ السلام فرمایل چا چې یتیم کفالت وکړو، کو په خپل رشتہ دارو کې وی او د یتیم کفالت وکړو، یا اجنبی سره دی او د یتیم کفالت وکړو، فی الجنه هکذا، په جنت کې به ما سره داسې شریک وي، شریک یو ځای کور به وي. واشار بالسبابه والوسطى. صحابه کرام فرمای نبی علیہ السلام د دوه کوتو سره د اشاره وکړه، جنت کې به ما سره د شریک وي. وفرج بینهما شیئا، او د دوانو کوتو په مابین کې لږه فاصله پرې غوستا. معنا دا چې لږ فاصله کې به زما په گاوند کې اوسېږي، ولې د یتیم ذمہواری اغسته ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته رالو یتیم وو، نو ترې په سر باندې لاس کې غوست. د الله طرف نه ازمایشو یتیم دنیا ته رالو. نو یتیم کېدل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې نعوذ بالله دا منحوس انسان د پلار ته لاړو. نه 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 نه، دا الله طرف نه ازمایش دی، او د معاشره د هغه چې کم سربرا خلق دي، مالدار خلق دي، دا هغه ازمایش دی اصل کې چې د دې یتیم خیال ساتي کو نه ساتي. د دې فضیلت د حصول لپاره یو وړه غونډه خبره کومه. اوس بل اختر نه پس ان شاء الله د دینی مدارسو داخله شروع کیږي. نو هر یو سړی چې کم وسلري د چا تویلو نه بغیر مدرسې ته لاړ شي، نگران صاحب ته دوی چې د یتیم طلبه چې داغه سرپرست نه مدارس هغه لفري داخله ورکړي اور به فری کتابونه ورکړي او داغه د کپړو خیالم ساتي. ما ته پته ده، ما په مدرسو کې وخت تیر کړی دی. هغه نه تاسو که چې یو یتیم طالب علم چې داغه سرپرست نه، داغه خرچه بزو چتو، داغه کپړو تنظیم، داغه د کتابونو تنظیم، داغه داخلي فیس د کال چې څونه خرچه دا به برداشت کوم. او ځان ته دا حدیث مخه تکا، انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا. نبی علیہ السلام فرمای د جن څوک چې د یتیم کفالت کوي، کو خپل رشتہ دار وی، کو اجنبی سړی وی، په جنت کې به ما سره داسې گاونډي اوسېږي. زموږ ایمان دی، نبی علیہ السلام هر قول هر فعل زموږ په ایمان دی، د دروغ گنجائش نه لري. نو دا طبقه، دا غریبه طبقه ځان سره په خوشاله کې شریک کو.